15 ملګري د فورس رول د دهشتګردۍ تر پایان لاندې وو. نو صبر ورځ د 15 ورځې مخکې هغه نوټیفیکیشن وشو. هغه ملګري الحمدلله د فورس رول چې تر کومو پابندۍ لاندې وو د هغه څخه ووتل نو آزاد شو. دلته د ډېرو خلکو سره امتیازي سلوک شروع زما په شکل کې ستا په شکل کې د هغه په شکل کې موږ د تور غر یونین د ځوانانو د ولس د ځوانانو چې کوم څوک دا تنظیم چلوي دا یو پیغام د ملګرو ته ورکوو چې تر اوسه پورې موږ په ډېرو شکلو باندې خپل ملګري راګرځولي د کروڑاو تر تاوانو موږ سره ځوانان پرسوي د نن باندې موږ نه راګرځو. موږ د یو بدو هم ملګري نه کوو که د یو چا حق سره کږي که د یو چا کروڑاوي تاوانونه کږي او بل د بډې سوڼې کې ورته ګرځي موږ د نن بعد څوک نه راګرځو. هر سړی د خپل تاوان د خپل یوز هم غږ کوی شي هم یې خبره کوی شي هم د چا لاس ور پیچی شي که پر جایزه ولاړو بیا به هم موږ په عاجزۍ په تربورګلوۍ موږ ملګرو په دا 2 کاله کې د دې ډېره بهترینه مثال پیش کړي چې د سیاسي جدوجهد د لارې چې د افهام او د تفهیم د لارې د خبرې د لارې د مذاکراتو د لارې او د سرکاري کارجویي او د پالیسۍ د لارې د خپل قومي مفاداتو دفاع تر سره ورسوي. نو الحمدلله زموږ په صفو کې چې موږ وینو تر خپل څنګ مسران وینو ملګري وینو علما وینو ټیچران وینو افسران وینو قابله او بهترینه خلک وینو چې هغه زموږ رهنمایي کوي هغه الحمدلله د دغه ناصره پاک دي او له دغه تکلیف کې موږ نه یې اچولي چې د هغو جنګ د مفاداتو لپاره موږ سره په دې فورس ډول کې په ډېر تعداد باندې 17 او 18 افسران او ټیچران د هغو ډېر غټ تنخواه وي او دلته مو دا هم ولیدل چې خلک نن په 15,000 په 20,000 په 15,000 لګیا دي د کلي کمپنۍ لپاره چې موږ 2 کاله جنګېدو د هغو خلاف نن زموږ عزیزان د هغه زما استاد ته تکړه د هغه ټیم روزمات کې د هغه ټیم اسلامي کې زما استاد نوم یادوي زما استاد اختر یادوي په یوه عیدګاه کې په یوه اداره کې اوسېده لیکن زما استاد ته ښایسته سیالان هم په 40,000 د هغې کمپنۍ د دفاع لپاره ختلي دي کمپنۍ نه دی فرد سره لګیا دي کمپنۍ نشته دا لپاره ډېر اهم شی دا نن چې کوم زما خیال دا سره دا څوک به راسي څوک به له وروسته دا کوم ملګري دونې منډې ترډې کوي څوک به راسره وي څوک به نه وي زه به دونې جمګټنه وکړم نن چې دلته رالم بیخي طبیعت برابر شو چې باید دا زموږ قیدو طبیعت څنګه برابر زه دونې په اطمینان سره چې باید دا خو ډېر خلک ورسره دي دا لاینونه سره ډېر خلک دي ډېر ځوانان دي او د هر علاقې د هر قوم د هر په موږ کې د هر خاندان هغه تکړه کسان شته ډېر خلکو دا ویلي چې بله موږ سره دا یونې ډېر ما ویلي چې موږ سره موږ بیخي ډېر خلک دا بیخي ډېر خلک دي ټول مطمئنه اوسئ چې دا خلک بیخي ډېر او دا 20 کال 25 کال چې کوم قبضه مافیا دي راغلي ګرد په ځنې 15 لاس کسان دي دا 15 کال کړي دا ګرد کوم مخکور بل ګرځولای دا ډېر غټ تاوان کړی او کوم خلک دا یونین والا چې کوم خلکو ته ولاړ دي بس دا کومه دا مافیا ماتول دا ډېر سخت ماتول دا ډېر غټ لاسونه دي او دا ماتول دا یو جهاد زه صرف دا خبره کوم چې دوی ته د افرین لپاره د ولس له جانبه ضرور ډېر خوشحاله بدل باندې چې دوی دونه خلکو سره تعلق ساتلی دي دونه خلک ورسره متعلق دي او دا یو غټ جهاد شروع کړی دی ډېر زورور کار دی بهترین کار دی افرین دی دوی ته که دا خبره ما کړې د کومې ورځې ده چې د ولس یا د ځوانانو چې کوم ځای د مفاداتو جنګ ولري انشاءالله العزیز دا څو ورځې مې نیولې دي الله تعالی د یوام نه قبلي که ما په دغه کې یو قدم هم د ناځوانۍ یا د غرض یا زما خپل یو مفادات پکښې وي نو خدای دې زما د یوه ورځ نه قبلي او که دا ما حق کړی دي انشاءالله العزیز ما اوله ورځ هم پوسټ کړی و چې که دغو ځوانانو سره د پانسۍ اډر په ما باندې راخېږي پوه شو نه د پانسۍ اډر زه به ورسره بداله خو بهرحال د اختر بعد انشاءالله خدای کړي د خوشحالۍ ورځې راځي پیغام به راځي او دغه ځای به بیا زما زړه ته په هغه ورځ باندې یقین هم شي او دماغ او زړه مې به ټنډه شي چې دا ځوانان دغه حافظ سمیع الله او حاجي اشفاق او خالد الله او پلانکی اے ټو زیډ چې دغه ځوانان د دغه ولس د مفاداتو فیصله وکړي بس دلته خلکو د ګدۍ پر نامه باندې د خانۍ پر نامه باندې ملکۍ دا د ګڼ بلوچستان دا تصور دی زه خان یم زما تر کړوسي پورې به ته تر ما غلام پاتې کېږي او دا هم درته یم چې د کوم چا سره په کوم انداز باندې ملاو شوی یم هغو د دغه یونټي د دغه اتحاد د دغه متوالي تعریف کړی دی زه ستړي د راغلو انشاءالله بیا به د اختر بعد بیا شبه پروګرام دو دا زموږ د ټول شدو د خوشحالي کې موږ په سپین ږیري موږ ګډ کړي وو اول موږ به په روزمات یعنې په روزه کې موږ نه درکوو د خانزوی مو سره مالمچي مو سره شوی او ته خپل روزمات وکړي دا خلک دي چې هر وخت له موږ سره ولاړ ورور که زموږ پر روډ درېدو که موږ پر جګړه درېدو ستاسو به تعامل له موږ سره وي دا موږ لس کسه نه یو وروره موږ دا باید چې 15,000 ځوانان نو ما د صادق صاحب قدر کوم دا موږ سره منډې کړي او کوم هر څومره چې موږ سره منډې کړي دي که د تل کړي دي که دا له موږ پټ کړي دي که وروره په غر کې راسره کړي دي او موږ د هغه سره ولاړ یو په ژبه کې سره ولاړ یو زه سپې ډېره شکریا ادا کوم
یو صحابي و نو هغه ګرفتار شو اووه ملګري ګرفتار اووه ورځې ډوډۍ نه کوله اوبه یې نه کوله دا جنرال ورته وویل هغه حکومت چې صرف زموږ دغه ته سر چته کړه نو بیا د ازادول ده ول اوس اووه ورځې خوراک مې راکړی چې اووه کال نه کېږي سر به نه کړم چته صحابي و هغه څه ورته وایي زه دا سر لږ چته کړه ستا ملګري خلاصوم ده فورا سر ورته چته کوي ها د ملګرو لپاره سر چته کوم نو ګورې دغه میدان ته چې راووتاست نو د ملګرو خیال ساتئ که یو ملګري باندې سخته راسي پکار دی چې بیا دا ټول ملګري په دا سختي کې ورسره ودرېږي دا جیل دا په والله چې دا په والله کې دی بولم چې یا کیس دی یا څه دې ته څه دی کیسونه څه دي بیا خو الحمدلله یو خبر درته کوم شیخ ولید رحمت الله علیه په جیل کې مالټا په جیل کې تېر شو نو تمام پروګرام یې خراب شو ډېر پریشان نو پریشانۍ کې یو جمله وویله دا یاد وساتئ فارسي کې څه وایي الحمدلله بمصیبت گرفتاریم نه به معصیتی الحمدلله به مصیبت کې گرفتار یم خدای شکر کې په ستا په نافرماني کې نه یم گرفتار نو هغه خلک ده پریشاني وکړي چې معصیت کوي قوم خرڅوي قوم په پردي بدماشان وایي نو ځوانانو دا ټول تاریخ لیکل کړی شي تاسو به مړه یاست خو بیا به دا قوم چې کوم نسل دی هغه به بیا د هغه خلکو پر قبرو شابس وایي چې دا په جلو کې وخت کې د قوم د مفاد لپاره هغه چا ته به دعا نه کوي چې قوم یې ضعیف کړی دی او قوم یې عزت کړی دی او قوم یې خرڅ کړی دی نو که ستا یې دغه اتفاق د خدای په خاطر باندې وکړي چې زه به بیا د ملګري سره داسې ولاړم لکه د مور د زوی سره چې ولاړ بیا به دغه کار مخته ځي په سوات کې دا وزیرستانیانو دا سواتیانو باندې پوښتنه کوله دا خانوزي خلکو ستاسې خلک دي ته چې جګړه وه څومره یو لوی نوم لاړ چې دا څومره غیرتمند خلک ما وروره دا د تعلیم خلک خو دغه چې اوس مجبوره کوي ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم. النساء نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ډیرو قدرمنو ملګرو عزیزانو نن دا د روزمات پروګرام د ملګرو خواهش شو چې د عزیزانو سره پر یو ځای باندې د روزمات پر دا روزمات راکوړ شو په دا روزمات کې د ډېرو ټیمه د ملګرو سره د رابطې تسلسل کاټ شوی و دغه مختلفې وجې وې د 13 دسمبر تر دا اوسه پورې د قومي مفاداتو د تحفظ له وجې چې دا کوم ځوانان راوتلي وو میدان له نو تر ننه پورې تر دا اوس یوې هفتې مخکې زموږ ملګري د یو نوي فایارو سره مخامخ شوي دي نو اوس حالیه په د نومبر کې چې کوم حالات جوړ شو دا چا له وجې چې جوړ شو دا چا له خوا چې جوړ شو په هغه حالات کې پیدا کړل چې زموږ هغه د رابطو تسلسل او زموږ روابط یې کاټ کړل دغه ډېرې وجې وې موږ هم دا خیال کوئ چې ملګري له داسې سرګرمۍ ځایه وګرځول شي او له داسې پروګرامونو ځای یو څه ټیم خاموشي اختیار کړو ولې نامسران وایي چې کله مشکل حالات راشي بیا د وخت انتظار وکړئ وخت ته ډکه ورکړئ نو هغه د وخت ډکه الحمدلله تر دا پورې راورسېده چې زموږ کوم 15 ملګري د فورس رول د دهشتګردۍ تر پایان لاندې وو نو صبر ورځ د 15 ورځې مخکې هغه نوټیفیکیشن هغه ملګري الحمدلله د فورس رول چې تر کومو پابندۍ لاندې وو د هغه څخه ووتل نو آزاد شو اگر چې دا پابندۍ دا د ځوانانو د حوصلو د ماتولو دپاره دي د هغو ویښو ځوانانو چې هغه د قومي مفاداتو د دفاع دپاره راوتلي خپل وخت خپل ځان خپله سرمایه او پر ځان باندې د مشکلات د برداشتولو د هیڅ هم
پروا نه کوي په میدان کې ولاړ دي صرف او صرف مقصد یې دا یو دی چې د خپلو قومي مفاداتو دفاع په یو داسې لاره وکړي په یو داسې طریقه یې وکړي چې د هغې تصادم هم نشي جوړ او د قوم د وطن د ولس ځوانان په جنګو په شخړو او په بدۍ هم نشي اخته د ټوپک لارې ته هم نشي مجبوره نو زموږ ملګرو په دا 2 کاله کې د دې ډېره بهترینه مثال پیش کړي چې د سیاسي جدوجهد د لارې چې د افهام او د تفهیم د لارې د خبرې د لارې د مذاکراتو د لارې او د سرکاري کارجویي او د پالیسۍ له لارې د خپل قومي مفاداتو دفاع ترسره ورسوي په دې حال کې د امن دشمن د قوم دشمن د ولس دشمن د ولس د مفاداتو دشمن موږ ته وینو ډېر داسې خلک شته چې د خپلو 2 روپۍ 5 روپۍ دپاره د ولس سلونه لکونه کروړاوې پر داو لګوي خالص د خپل نس د ډکولو دپاره دلته دا مفادات دا یو عذاب جوړ شوی نو الحمدلله زموږ په څپو کې چې موږ وینو تر خپل څنګ مسران وینو ملګري وینو علما وینو ټیچران وینو افسران وینو قابله او بهترینه خلک وینو چې هغه زموږ راهنمایي کوي هغه الحمدلله د دغه ناسوره پاک دي او له دغه تکلیف کې موږ نه یې اچولي چې د هغو جنګ د مفاداتو دپاره د هغه یو مثال چې دلته د غر په 2005 بچي کې زموږ ولسي کمیټۍ و مسرانو د هغه ټیم سپین ږیرو ورته ویلي وو چې خپل غره ته وخېځئ او د خپل غر قبضه کوي کارونه کې شروع کوي د خلکو د بلپردو خلکو لاره ونیسئ نو کوم خلک چې له 20 کالو له 10 کالو لګیا وو په د غره کې کارونه کول محنتونه کول خوارۍ کول یې نن چې د هغو لاس نه نن یو شی راورسېدی ما او ستا او د بل عزیز سترګې پر سرې وې چې یاره دا نو د ده ولې دی دا نو د فلاني لالا د زامن ولې دی دا د ده ولې دی د دا دی بالاخره موږ تر دا ځایه پورې مجبوره کړو چې د هغې ولسي کمیټۍ سره زما په خوله باندې ملګري ناست ول تقریبا 15 ملګري موږ په دا میټینګ کې ناست وو ما دا خبره ورته وکړه ما د نن بعد په خانوزۍ کې چې ستا په خوله خطر وي قبضه یې کړې د نن بعد قبضه نشته چونکې هغه خلک زموږ په سپور کې ولاړ ما ته پوره باور و پر هغه خلکو چې دا خلک به دا قربانۍ ته هم تیار په هغې کې داسې خلک وو چې د هغو پر کارو باندې 300-400 ټنه کروم پروت په هغو کې یو کس بله ورځ دا راته وویل چې یاره کوم ورځ ته دا اعلان وکړئ چې د نن بعد په خانوزۍ کې قبضه نشته د دې مکمل مفادات به د ولس وي ولې هغه ته به زموږ پر سترګه خلی هم نه لیدل نو دا هغه د بهترینه سوچ عکاسي ده دا هغه پراخ مازغه دي دا هغه د اخلاصه ډک مازغه دي چې د قوم دپاره د خپل ځان په غوښو باندې هم د قوم اتفاق راځي دوی بیا هم له دغه ځه نه پر شا کشي او نه له دغه کرکه کوي بهرحال ملګرو دا وخت دی دا د ظلم د جبر د تورې شپې دا سباون لري د سهار نوی لمر نوي امیدونه راوړي له دا وجې و دا ځوانانو ته د نوي نسل نوید و امید وایي نو د هغه ځوانان که زما په شکل کې که ستا په شکل کې که د بل ملګري په شکل کې دا د دې قوم د راتلونکي خواب دی موږ باید دا دی چې دلته د 2 شیانو ډېر خیال وساتو یو تر خپل ذاتي مفادات تر قومي مفاداتو هېڅ کله هم رامخته نه او دویم دلته چې موږ د ولس لپاره کار کوو پر تا به ډېر مفاد پرسته ډېر ځان خوښي ډېر خودغرضه هغه به ستا په خوددارۍ باندې سوال پورته کوي ته به د هغه ډېر په طریقه باندې جواب کوي ډېر په طریقه به مقابله کوي ولې که کوم یو سړی خودغرضه دی هم ستا په خوددارۍ باندې سوال پورته کوي نو د ده د خودغرضۍ جواب ته په خودغرضۍ مه ورکوي ته یې پر خودداري ورکړه هغه هم داسې د ځان وبلایه لکه تا سره صفت څنګ کې کوم ملګری ولاړ دی چې هغه تر هر څه تار دی چې هغه د ځان په قربانۍ د پور شیدول ته هم تیار دي افایارو ته هم تیار دي دا به د ګردو ملګرو د ګردو عزیزانو اوس په تجربه کې شوي د دوی په مشاهده کې به راغلي چې له موږ سره په دې پور شیدول کې په ډېر تعداد باندې 17 او 18 افسرانو ټیچرانو د هغو ډېر غټې تنخواوې او دلته مو دا هم ولیدل چې خلک نن په 15,000 په 20,000 په 15,000 لګیا دي د کومې کمپنۍ دپاره چې موږ 2 کاله جنګېدو د هغو خلاف نن زموږ عزیزان د هغه زما او ستا تله تکړه د هغه ټیم روزمات کړي د هغه ټیم بسلمۍ کړي زما او ستا رانومې دي زما او ستا تله اخترې دي په یوه عیدګاه کې په یوه ادره کې اوسه لیکن زما او ستا تله ښایسته سیالان هم په 40,000 د هغې کمپنۍ د دفاع دپاره ختلي دي کمپنۍ نه دی فرد سره لګیا دي کمپنۍ نشته د هغې وجه دا ده دا ځینې خلک دغه فکر عام کوي دا ځینې خلک دا سوچ عام کوي د هغې د ایسټ انډیا کمپنۍ والا واقع جوړوي چې د کومې کمپنۍ خلاف موږ جنګېدو 2 کاله یو نوي فایاره زموږ پر ملګرو کاټ شوي دي د دې سامنا موږ کړې ده د دغه باید هم زما عزیز زما تربور زما د کوڅې زما د ګلۍ زما همسایه زما کلاس فیلو زما ډېر ښه یار دوست هغه ځي
زما په مقابل کې د هغې کمپنۍ سره ملازم کړي چې کومې کمپنۍ چې کومو خلکو چې کومو باداران دلته راشي وکړي دلته چودراهټ جوړوي هغه وایي چې ستا حق سلب کړم ستا حق راوګرځوم ستا پر حق لاسونه وزیر راوګرځوم برته ستا له حقه یو 3% تا ته د تنخوا په شکل کې درکړم زموږ دپاره د عیب خبره زموږ د عاجزانو دپاره د عیب خبره دا ده چې پر خپل ملکیت باندې پر خپل حق باندې د هغو خلکو خلاف ولاړ یم چې هغه پر خپلو حقوقو جنګېږي د خپلو حقوقو پر مفاداتو پر دفاع جنګېږي د هغو په مقابل کې زه د یو چا پراکسي جوړېږم د یو چا ملازم جوړېږم د هغو خلکو د مفاداتو دفاع کوم چې هغو زما قوم ولس د چور کړي د دوی مفادات یې چور کړي نو لهذا ډېرې داسې خبرې دي زموږ د نن د پروګرام نوعیت هم دا و چې زموږ د فور شډوله ملګري وطن او په دې کې یوه خبره دا ده چې موږ خپلو سیاسي سرګرمۍ ته خپل جایز جدوجهد ته یو واره بیا زموږ ملګري ورخلاص شو دا فور شډول اف آی آر دا قدغنونه دا زموږ د ځوانانو حوصلې چې تر اوسه نه دي مات کړي بیا هم انشاءالله نشي ماتولی او یوه خبره دلته کوو دلته د ډېرو خلکو سره امتیازي سلوک شروع دی زما په شکل کې ستا په شکل کې د بل په شکل کې موږ د تور غر یونین د ځوانانو د ولس د ځوانانو چې کوم څوک دا تنظیم چلوي دا یو پیغام د ملګرو ته ورکوو چې تر اوسه پورې موږ په ډېرو شکلو باندې خپل ملګري راګرځولي د کروڑاو تر تاوانو موږ سره ځوانان تر سوي د نن باندې موږ نه راګرځو موږ د یو بدو هم ملګري نه کوو که د یو چا حق سلب کړي که د یو چا کروڑاوي تاوانونه کوي او بل د غوړې سوڼې کې ورته ګرځي موږ د نن بعد څوک نه راګرځو هر سړی د خپل تاوان د خپل یوز هم غږ کوی شي هم یې خبره کوی شي هم د چا لاس ورپېچی شي که پر جایزه ولاړو بیا هم موږ په عاجزۍ په تربورګلوۍ موږ بیا هم ملګري هر سړی د خپل تاوان د نن بعد خپله په خپلو مټو په خپل خاندان په خپل کور په خپلو عاجزانو چې څونه سره نږدې څونه ښه مجلس ورته جوړوی شي د خپلو تاوانو د ازادۍ دپاره خپلې مټې راونغاړي موږ تر ننه پورې دا عاجزان ګرځولي وو د یوې خوا دا هم رامعلومې چې د متبادله بد ورسره کوي امتیازي سلوک ورسره کوي امتیازي سلوک دغه حال دی چې زموږ ډېر ملګري دلته به ناست دي عثمان غني چې د پیسو دکان چلوي په پور شډول کې عثمان د پیسو دکان چلوي په دا ورځ په بازار کې دي نه په غره کې ستا نه په جنګ کې ستا نه په ارتال کې ستا نه په یو داسې سرګرمي کې ستا ولې د ده بل یو ورور دی هغه له موږ سره ولاړ دی نو د ورور سزا یې ورور ته دا یوه خبره او بله خبره موږ دا ځوانانو ته بله خبره مسلانو ته ورکوو چې مسلانو ستوي خاموشۍ زموږ مستقبل د ځوانانو د دې قوم پر دا ولري بس تر ابده دغه خاموشي دا یو ناجایزه خاموشي ده د ظالم په خلاف خوله بندول دا کلیه منافقت دی د دغه تر ابده باید دستبرداره سو په دې روزې مبارکې میاشتې په خاطر له دغه توبه وکړه دا خاموشي تر ابده بند که سمیع الله ظالم وي ملکوپا ظالم وي دا هر عزیز باید دا دی چې په غټو سترګو باندې دغه اوس ګریوان ته لاس وواچي که بیا ظالم نه یم د مظلوم پر سر ولاړ یم بیا نو د شا د خوا د پښو کشولو د پروپاګنډې کولو او دا ولسي جنګ قومي جنګ د قومي مفاداتو جنګ دا ګلۍ کوڅې له راوړل زی خیلۍ له راوړل چې مسجدونه جوړول دا ډېر بد کار او دا ډېر کمزوري سوچ دی د دغه موږ باید دا دی چې څونې غندنه کوی شو څونې مقابله یې کوی شو دغونه مقابله یې وکړو او یوه بله خبره چې موږ له اولې ورځې دا یو کوشش دی چې پر خپلو مفاداتو پر خپلو قومي مفاداتو د خپلو خلکو اختیاري د دې مفاداتو ثمر د خپل عزیزانو کې زما په شکل کې نه خوري د بلې عزیز په شکل کې وکړي پر یو درېیمه لار به زه م ورسره باسم دا زموږ د ځوانانو زموږ د تنظیم جذبه چې له اولې ورځې وه نن هم د دې لپاره موږ خپل ترتیب داسې جوړ کړی چې خالي د خانوزۍ نه د آس پاس علاقې د تمام د دې سیمې چې د کم چا کوم غرونه دي کم مفادات دي کم ریسورسز دي چیرې د معدنیاتو شک دی چې دلته به معدنیات پیدا شي موږ د هغو سره پوره تعاون کوو چې موږ د خپل کلي د خپل غره د خپل یو مبانې دغه سوچ لرو چې دا د خپلو خلکو له راوګرځو دا د ټول ولس د ټولو عزیزانو لپاره لرو د دغه دپاره موږ کار شروع کړی چې د خانوزۍ له یوه سرې راونیسي تر بله سره له بله سرې راونیسي تر بله سره که دلته هر قسم مفادات پیدا کړي دا به د ولس په ګټه تمامېږي یکسر به د ولس په سر په دې کې به خان نواب و ډېره شان نه وي په دې کې به د خلکو امتیاز نه وي فرق به نه وي لالا او کاکا به نه وي دې کې به د غریب زوی د ډریور زوی د ډاکټر زوی ګت په یوه لاس کې ورکړي
دا په یوه لاس تقسیمېږي او نور تمام چې کوم مفادات دي موږ د عدالت د لارې د مختلفو کیسو د لارې د دې تمامو بندوبست کوو انشاءالله لګیا یو ستۍ ملګري ستۍ دعاوې ستۍ همت مه پکار دی چې تی له موږ سره ودرئ تی له موږ سره عزیزان ودروئ تی له موږ سره پر هره موقع باندې داسې کلک ودرئ لکه تر ننه چې درېدلي یاست موږ تی په زر واره کور ودانۍ منو چې زموږ د خانوزۍ کم مفادات دي کم معدنیات دي چې دا موږ د سرکار د لارې هم د قبایلیت د لارې خو دا زموږ دي خلک مې دا دي پر سر وایي دا نه راسره مني چې دا موجوده قانون د لارې هم موږ دا د ولسو په نامه واړو د قوم په نامه یې واړو د دغې جذبې ته چې د دې تمام مفاداتو ثمر به تمام قوم یکسر خوري په یوه لیول به خوري د دغه جذبې سره له تیمه دا درخواست دی له ځوانانو مو درخواست دی که د ویډیو د لارې څوک اوري د هغو ځوانانو مو دا درخواست دی چې د خپلو قومي مفاداتو د تحفظ دپاره مچ راونغړئ چې په 2 کاله کې موږ نه څومره تیم نه چې موږ نه سوالال چا نه کلوالال تیم نه مالالئ لهذا موږ به دا خواست و درخواست بیایي د راغلو ملګرو مېلمنو د مشرانو د ځوانانو د زړه د تل شکریا ادا کوو او چې کوم ویل سوي دي بیا مو په خیال کې نه دي راغلي د روژې مازغلي د تمام ملګرو طرفه د هغو معذورت کوو او د تمام ولس د ځوانانو د مشرانو دا درخواست کوو چې د قومي مفاداتو د دفاع دپاره راووځئ د ځوانانو سر پر میدان ودرئ انشاءالله بریا به بیا هم د حق وي او ناحق به مختورې کوي السلام بسم الله الرحمن الرحیم. زما دا ډېر خبرې ما خاصو ما ډېر 2 منټ ما اول خبره دوی ته ما ډېر ناس سره ستاسو په اندازه ډېر چې سره کښینم او ورځم ما معلومات د خلک حق خرابوي اول ما دا اصول چې خلک خام خرابوي ضروري راغواړي لا اوس مشاورت کوي هغه راغواړي هغه ستې وویني ستې کارکردګي وویني هغه ته ریپورټ پېښوي دا زموږ لپاره ډېر اهم شی نو دا نن چې کوم ورځ ما خیال دا سره دا څوک براسي څوک له مشتر دا کوم ملګری د منډي ترډي کوي څوک پر سره څوک بني زه په دنیا جام کټنه وخه نن چې تر عالم به خیم د بک برابر سوچ بای دا نو په تو د بک برابر زه دنیا په اطمینان سره مچ بای دا په ډیر خلک مشترک دا خدای نه سره ډیر خلک دي ډیر ځوانان دي او د اری لاکیدار کوم د ار په مشکل د خاندان هغه تکړه کسان ستا ډیر خلک دا ویل چې پر مشترک دا نه څنګه ډیر ما ویل چې مشترک نه ستا مشترک ډیر خلک دا بیخي ډېر خلک ټول مطمئنه اوسي چې دا خلک بیخي ډېر او دا 20 کاله 25 کاله چې کوم زه مافیا دي راغلي ګډ په ځنې 15 کسان دي دا 15 کاله کړي دا ګډ کوم مخور بل ګرځولي دوه ډېر غټ تاوان کړی او کوم خلک دا نن والا چې کوم خلکو ته ولیاړ دي بس دا کومه دا مافیا ماتي دا ډېر سخت ما ماتول دوه ډېر غټ لاسونه دي او دا ماتول دا یو جهاد زه صرف دا خبره کوم چې دوی د افرین لپاره د ولس له جانبه زه ډېر خوشحاله یم په دغه باندې چې دوی دونه خلکو سره تعلق ساتلی دي دونه خلکو سره متعلقه دي او دا یو غټ جهاد شروع کړی دی ډېر زورور کار دی بهترین کار دی افرین دی دوی ته او بل دا دی چې یو 2 واره میټینګونو کې داسې خبره راغلې ده چې ځینې افغان ځوانان لږ په جذبه کې دي هغه د سخت په توګه یې بل ځای چاته ځایېدلي د ژوند والا په باره کې دا طرح باید قسم وي دا ډېره قرباني کوي د خلک ګډ ورځ لګیا یي ټول کارونه پرېښي دي خپل ژوند یې پرېښی دي شپه ورځ لګیا یي کوټونه یې خوړلي دي پابل اجلاس کې اترای دوه خبرې راغلې چې باید دغه خبر څه کې دا په دا باندې ډېر طبیعت خراب الګا ما ډېر شي راځي مګر طبیعت بل خراب شو دا ډېر خلک قرباني کوي دا ډېر غټه قرباني ده دوه خلک ته تر ګل تر څه بدل نه کوي دا څه په اړه بس دا ډېر خوشالي خبره ده چې د شو ځوانان څو تکړه خلک دوی تعلیم یافته خلک په وځي سي هیڅ څوک نشي ماتولای نه ادارې ماتوي نه حکومت ماتوي څوک نشي ماتولای موږ دا کوم د یونین ځوانان سي خارج د سیمو څخه شو او مکمل سره ملګری چې اشره د غواړي د کوم د تفاصیل چې د غازی مجاهد لپاره د مضبوط جهاد لپاره مضبوط ملګری سره کې یو بیا د تعلیمي والا ځوانان چې دا کوم خلک ومنډي دا کوم په شروع کې دا کوم خلک پیغام کې د دوه کور ودانۍ لپاره دا خبرې وکړي مهرباني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجو تتم استقرار وشامل اول خو د یونان په دې اجتهاد او اتفاق کې چې دوی نن مطلب دا د خپل انرژي د اتحاد ویله وکړه کله چې د سیمو ته پېښ شوم او بیا هغه خلکو ته مبارکباد پېښ کوم چې هغه خدای له دې ازمایښت څخه وساتل او نن په سرخوروي سره په خپل مقام په خپله قبیله او په خپل کورونو کې ناست دي اگر چې ما جنانم صاحب لږ سرته کړي لیکن الله تعالی مهربان دی که دا خبره ما کړې د کومې ورځې ده چې د ولس
یا د ځوانانو چې کوم ځای د مفاداتو جنګ ولري ان شاء الله العزیز دا سر وزیر مې نیولکي دی الله تعالی د یوام نه قبلي که ما په دغه کې یو قدم هم د ناځوانۍ یا د غرض یا زما خپل یو مفادات پکښې وي نو خدای دې زما د یوه روزه نه قبلي او که دا ما حق ګڼلی دی ان شاء الله العزیز ما اول ورځ هم پوسټ کړی و چې که دغو ځوانانو سره د پانسۍ اډر په ما باندې راخېږي پوه شېدور نه د پانسۍ اډر زه به ورسره بلیاړم په کلکه د دې سره سره خود به ما ډېرې خبرې به دې هغه کې اورېدلې وي لیکن زه به وایم چې دا که په توره ږیره او څه څه پکې د سپینې ږیرې خاوندان هم ناست دي چې دوی پر دغه ټیم باندې د ولس د مفاداتو د خپل حق دپاره دغه تنظیم پیل کړی دی روان دی اوس یې د 2-3 کالو هغه ثمر دی څه به خوړل شوي څه به پاتې لیکن په علاقه کې نور هم دا تراز ستونزې شته چې د هغه دپاره هم د دغه تراز اتحاد او اتفاق ضرورت دی نن سبا دا چا به خود د پاچیانو سره تعلق کړي لیکن پاچیان یې بالکل له یوتو سره له ځوانانو سره هغه ګرفت ختم دی بالکل اخري اختتام ته رسېدلی دی خلک اریان دي چې پر کومه خوا ولاړ شو ما چې دا څو عمر په دغه پور شډول کې دننه سفر وکړي دا خو اوس یو پایار دی انشاءالله امید لري دا تر 22 تر 30 پایار پورې رسي او اکونومي افراد دي انشاءالله دا به 200 پایار ته به د خلکو باندې کاټي پور شډولونه هم کې روان دي لیکن په ناجایزه طریقه باندې د ظلم په طریقه باندې په وحشت باندې د چا څخه روزګار اخیستل ځوانان بې روزګاره کول دا خو اوس باندې موږ ته نه معلوموي چې دا به اوس یو 15 کاله بعد بیا تا درک درکړي چې موږ څو قدر په دغه صدۍ کې څونه پر شا شو لیکن که دا اتحاد و اتفاق و دا پور شډول هم په منظمه طریقه باندې هر چا چې همت کړی دی هر ځوان شکریا ادا کوم څوک به حاضري نه ورتلی څوک به نه ورتلی څوک به یو افسر سملاوي څوک بل افسر سملاوي لیکن انشاءالله ما په دې یونان کې له 2-3 کسانو سره یو څه مجلس شریک کړی دی مناسب نه ده بیا په وخت باندې ګر مجلس سره شیر کړو خو بهرحال د اختر بعد انشاءالله خدای کړي د خوشحالۍ ورځ راځي پیغام راځي او دغه ګام بیا زما وزړه ته به هغه ورځ باندې یقین هم سي او دماغ او زړه به ټنډه سي چې دا ځوانان دغه حافظ سمیع الله او حاجي اشفاق او خالد الله او پلانکی A to Z چې دغه ځوانان د دغه ولس د مفاداتو فیصله وکړي بس دلته خلکو د ګردۍ پر نامه باندې د خانۍ پر نامه باندې د ملکۍ دغه ګډ بلوچستان دا تصور دی زه خان یم زما تر کړوسي پورې به ته تر ما غلام پاتې کېږي اوس چې زه په دې خپل ایجوکیشن کې په دې خپل هغه کې وګورم یعنی واټ په واسطه بلوچستان شروع ما خپل ډیګري دوی ډېر معلومه شو دوی ډیګري باوجود هم زه شپږ ډیګري مې کړې دي زه باوجود بیا زه وخان ته کښېنم که ته شی زده وکړې نو زده ته په انګلیش یو پیپر نشي ویلی دی به ما ته وایي چې نه نه دلته ته غلط کار کوې ته د نجایز خلاف ولاړ وروره ما پر دې باندې واضح کړې ده پر دې باندې قانوني دفاع شته هر څه څوک په کومه طریقه باندې راغلي دي د پرس کانفرنسو په ذریعه باندې موږ واضح پیغام خلکو ته ورکړی دی او په دې معمولي حرکت و حرارت باندې دا خو د اوس معمولي حرکت و حرارت دی دا انشاءالله خدای کړي ولږ سختۍ شي پوه شډول به راځي وځو به بیا به پایرونه راځي برته به وځو لیکن عزم او مصمم اراده د ظلم او د جبر خلاف انشاءالله العزیز بیا به زه دا په ایمان درته ووایم ولا جمهور خو ناست دی بیا به ستاسې روزې هم قبلی شي ستاسې تراویح هم قبلی شي او که ته د ظلم خلاف نه سوای درېدلی د جبر خلاف د خبره نه سوای کولی د تاغوت خلاف د خبره نه سوای کولی د کابس خلاف خبره نه سوای کولی بیا د نماز سره خدای ته د ګورو ته به دا روزه کې مرګ ورسي بس د دغو څو خبرو دپاره انشاءالله چې ازما او جلالت صاحب د کیس کومه پیروي ده پر کوم انداز باندې دا هم یو اصول دی نه ما دا خبره کړې وه چې تر څو پورې د پور شډول د دې اخري ځوانه زه دا بلا نه دی سوي زه خواست کوم وی نه وزیر اعلی ته کوم یو چیف سکرټري ته کوم یو ډي سي ته کوم چې خدای وګوره ما ځینې وباس تر هغه ډېر سفرونه کړي دي پر ګوت ځاګونه کړي دي له هېڅ چا نه خوف نه دی خوړلی او دا هم درته وایم چې د کوم چا سره په کوم انداز باندې ملاو شوی یم هغو د دغه یونټي د دغه اتحاد د دغه متوالي تعریف کړی دی دا تر اسانه نه ده چې دا ټول ځوانان څوک به انګیج کوي خامخا به دې کې مشکلات راځي مسایل راځي خو زه دا درته وایم چې بهرحال که دا یونین دا د ځوانانو قوت دا فیصله وکړله چې په کوم ورځ باندې چې له دې سره څو روپۍ وي د ظالم او د جابر په خلاف چې د چا څه په کور کې دا یوه ګوتې ورسره وه دا دلته په میدان راویښ دي چې ورور زما په وسله کېدل زه دا څه قربانه وم الله تعالی د موږ ټول په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله بسم الله الرحمن الرحیم دا ټولو ځوانانو مشرانو څه کسانو
ستا کور ودان زه دوباره موږ خو ورور هغه دغه وویل اوس خو جنګ ته شوي سوي تالاب غټ دی وتلی نه شو ستی مت له موږ سره ځای هلته موږ لس کسه نه یو یا 15 کسه هلته موږ چا ته چې خبره کوو اشفاق اوس خالد شاه او عرفان سخت ځای موږ ناست وو د زما هغه نماز د 15,000 کسو نماینده یم زه ولاړ کړم د 2 کسو منلی زه 15,000 کسو نماینده نو کوشش دا دی چې موږ اتفاق اتحاد او د خپل که یو خبره سره وکړي یو څوک تربور موږ برداشت کړو دا زموږ لپاره ډېره درنه ده کیسونه راځي کیسونه مو شته اوس فلحال زموږ څلور کیسه روان دي مشروع نور زموږ څلور کیسه روان دي اف آی آرونه روان دي غر چې دی پر هغه پالیسي باندې موږ پر هغه پالیسي پر هغه ځای ولاړ یو یعنې 19 میاشتې مو کوي غر به که د غره روپۍ راکړله ښه فرد به تقسیمه شي د خانوزي په فرد به تقسیمه شي هغه به یو سړي باندې نه وي هغه که د عدالت په مد کې راکړله هغه که د کمیشن په مد کې راکړله هغه که د هرې خدشې په مد چې موږ ته پیدا دا یونین ته رارسېدله هغه به ښه فرد تقسیمه دا بیا واضح وه او کوم ټیکهدار چې لګیا سوی په 2000 کې لګیا سوی 5 کې لګیا سوی 10 کې لګیا سوی د دغه سیفټي د دغه سره به ولاړ یونین هغه ته به تجاوز ته به هم نه ورې لکئ زیاتوب کیسین کاټول هغه خو موږ ګسول کړي دي د ما واجه شپاک کړي دي دا بل بل کړي دي ملا کرم کړي دي موږ ورته دغه د خپل جایدادونو ستړي ولې موږ هغه ګټه ګټول دي چې کوم کمیشن نه راځي تر خپل جدي راوځي موږ اندازه کړی او چې کوم خلاص دي کړي هغه خدای کوي که د ولس لپاره موږ راوګرځول او یونین وګټل بیا به خلاص دي کې طریقه باندې د ولس سره نه د مثلا د ناس خپل ځایونه به زور ورکو او دغه خلک چې اوس لګیا دي دغه سره هر وخت موږ تعامل کوو چې دا چې لګیا دا پیسې چې کوي که هر کوم کمپنۍ راځي هر کس ظالم راځي موږ دوی سره ولاړ موږ دوی سره مدد کوو دی د خپل جګړه شوي نور موږ سره ولاړ زه ستړي د هغوی انشاءالله بیا به د اختر بعد بیا شمټ پروګرام دو دا زموږ د ټول شدو د خوشحالي کې موږ سسپینجري موږ ګډ کړي وو هغه موږ به په روزمات یعنې په روزه کې موږ نه درکوو د خانزوی مو سره ما میټینګ سره سوی او ته خپل روزمات وکړي دا هغه خلک دي چې هر وخت به له موږ سره ولاړ وروره که موږ پر روډ درېدو که موږ پر جګړه درېدو ستړي به تعامل له موږ سره وي دا موږ لس کسه نه یو وروره موږ دا باید چې 15,000 ځوانان نو ما د صدر صاحب قدر کوم دا موږ سره منډې کړي او کوم هر څومره چې له موږ سره منډې کړي دي که به دفتر کې کړي دي که دا له موږ پټ کړي دي که وروره په غر کې را سره کړي دي او موږ د هغه سره ولاړ یو په زړه باندې ورسره ولاړ یو زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم هر وخت که موږ په یونین کې غوښتي یاست په دا عذر او موږ کوم چې میټینګ کوي هغه اوپن دی موږ اوپن خبره کوو موږ به پټه نه یو انشاءالله او هر څوک تیار دي دا چې شپږ تر غاړه نیولی سي دا خالد شاه دا سمیع الله دا عرفان زما د یونین هر 15 کسو یا 10 کسو اتحادیې ولا تر غاړه نیولی سي حساب دې وغوښتی سي خبره ورته کولی شي چې خبره ورکړم چې هم درته خبره ورته کولی کوشش دا دی چې موږ په اتفاق باندې دغه وکړو موږ ډېر او په غره کې دغه څو شکایتونه موږ راغلي چې د یونین خلک ته څه یا دا نور خلک چې دا کومې قبضې سره کړي دي لږ تسلي وکړي او یونین ته غاړه کښېږدي یونین انشاءالله چې دی حق درکړي یا دی فیصله کوي چې هغه دی چا هم دغه نه ده هغه یونین ته راشي تر پیسو هم تر سوی دي تر ځمکو هم تر سوی دي باید چې یونین ته هر څوک غاړه کښېږدي جمهور صاحب دې سره خبره راټول کړه او پام راکړئ جمهور صاحب چې یې چې وایي خاموشي سره خاموشي Amor simboliza sabe também. Quem é tio? Amor sim. باور تقریبا درې کاله له کلي وتلی نو په حالاتو به ډېر ناخبره وم او دغه د فیسبوک له لارې مې کتل نو خوا مې به ډېره بده وه اوس هم به نه رارسېدی نو دغه د ځوانانو دا کوم چې همت او جرأت و صرف د دې قوم د مفاد دپاره صرف د قوم د حقوقو دپاره نو خدای حاضر دی چې ډېر به خوشحاله شوم چې د دې قوم د ځوانانو د مستقبل د سوچ د ازادۍ دپاره کوم به نن وي یا به نه وي لیکن دغه یو چاته د ازادۍ یو سوچ ورکول د یو محدوده فارمولې مفکورې سره ایستل مال الله پاک دغه نوجوانانو ورته منتخب نو اوس دغه نوجوانانو ته یو دوې درې خبرې به هلته زما په زړه کې وي
یو به دا ورته ویل چې ګورې غازي امان الله خان ډېر طاقتور سړی و لیکن یوه کور د غازي امان الله خان پوره باچي ختم کړ هغه څوک و هغه د انګریز د طاقت ایجنټ و هغه پهلوان نه و هغه ایجنټ دا اوس عمرې له تللی و نو 5 پولیسه به ولاړ نو هغه د کاغذ پټۍ به خوراک کړه چې تر دا به نه ته راشي په لکاو انسانانو که چا جرأت کړی وه چې تر دغه کاغذ پټۍ راوښتې وای ولې د پټۍ وشاته قوت او طاقت هغه کس انقلابي نه وي هغه ایجنټ وي نو دې وجې ایجنټ یو حکومت هم ختم دلته په دا ادب کې مولوي ابلا صاحب دغه کوله که چا کوله د یو خراساني د لنګیز والا وواله ورته ډېر په افسوس ورته وویل ویل یې ګیدړ د زمري په وردۍ کې ته له دا وردۍ راوځو بیا ته راسه نو دا زموږ په دا بلوچستان بیخي تباه و برباد دی حکومت نه سو غونډهګردي سوه بدماشي سوه په هر قوم کې دا وزیرستان ټول وزیرستان ما ډېر وخت تېر کړی دی دا 12 ایجنټانو خراب کړی دا ټول قومي مفادات یې په دغه خلکو باندې خرڅ کړل او بیا هغه حال وکړل چې تر ننه پورې هغه حالات په هغه ځای کې روان دي دویمه خبره دا درته کوم چې ګورې دا یو صحابي و نو هغه ګرفتار شو اووه ملګري ګرفتار 2 ورځې ډوډۍ نه کوله اوبه یې نه کړله دا جیلر ورته وویل هغه حکومت چې صرف په معصیت ګرفتاره نه دا یو خبره اخري کوم ناوخته دی ګوره زما په دوران کې وخت کې ما ته چا وویل مولوي صاحب ته یو 4 میاشتې ولاړ شه دا تا مړی خلک ما خبره خدای پاک په ویزې کې راواچوه ما ورته ویل چې ګوره دا ملاجمو دی دا وبېنیسي مردار به کې په دا خربې کې به وغورځي سر خو به زما بچي ته کې غور خو به نه وي چې زما پلار تښتېدلی و ما دغه نوم بچیانو ته والله که پرېږدم چې پلار مو تښتېدلی و نو ځوانانو دا ټول تاریخ لیکل شي تاسو به مړه یاست خو بیا به دا قوم چې کوم نسل دی هغه به بیا د هغه خلکو پر قبرو شابس وایي چې دا په جلو کې وخت کې د قوم د مفاد لپاره هغه چا ته به دعا نه کوي چې قوم یې زیر کړی دی او قوم یې عزت کړی دی او قوم یې خرڅ کړی دی نو که ستاسو دغه اتفاق د خدای په خاطر باندې وکړي چې زه به بیا د ملګري سره داسې ولاړم لکه د مور د زوی سره چې ولاړ بیا به دغه کار مخته ځي کنې نقصان اکثر په اجتماعیت کې دا اوسي چې ډېر کسان یې پر میدان څوک نه نو زه جنګ زما د خدای وساتي زما په سوات کې دا وزیرستانیانو دا سواتیانو باندې پوښتنه کوله دا خانوزي خلکو ستاسې خلک دي ته چې جګړه وکړه دومره یو لوی نوم ولاړ چې دا څومره غیرتمند خلک ما وروره دا د تعلیم خلک خو دغه کې اوس مجبوره کوي نو بهرحال وخت په وخت مشوره وي یو مثبت قدم وي چې پالیسي مو هم زورور وي فکر مو هم زورور وي دلیل مو هم زورور وي وحدت مو هم زورور وي بیا به دغه کړبلې انشاءالله لکه ده چې وویلې بیا به دا راځي الله تعالی د دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. نعم لا صاحب الحمد لله